د پخوانی گورنر او سینیر وزیر خیاط محمد خان شیرپو د 40مې کلیزې مانځلو په مخال د ملت پاله ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو جلسې ته د وینا په وخت ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 13 آئینی ترمیم په ضد دی او دغه دوی ته په هیڅ شکل قبول نه ده. وایي چې دوی غواړي چې دوی دغه صوبایي خودمختارۍ سره اتفاق نه لري او باید چې په ملک کې د نوې عمراني معاهده وشي او دوی ته د خپل حقونه ورکړي شي. دوی په سند صوبه کې د زده کوونکو د یونین د بحالې د قانون د منظورولو خرکلي کوي او باید چې دغه قانون دی په خیبر پښتونخوا کې هم په ځای کړی شي. موږ خپل وخت کې روزګار ورکړی، روزګار هم چا نه اخیستی نو. د دوی په شان دي چې 60 لاک خلکو نه روزګار واخیستو. موږ دا خپل سټوډنټانو له خپل حق ورکول غواړو. زه د سند حکومت د دې فیصلې ستاینه کوم چې هغوی په سټوډنټ یونین باندې پابندي ختم کړه. موږ غواړو چې ټول ملک کې د سټوډنټ یونین نه پابندي ختم شي، هغوی ته خپل حق میلاو شي په دغه لحاظ سره. جلسې ته د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مخکښ افراسیاب خټک او د قومي وطن پارټۍ سکندر خیاط خان شیرپو هم خپلې ویناګانې وکړې. ګډونوالو خیاط محمد خان شیرپو د شهید وطن په نوم یاد کړی دی او هغه د پښتون قام د حقونو مبارز او ستر سیاستوال بللی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو زیاته کړه چې په افغانستان کې رامنځته شوي بشري نورین اندېښنې څرګندې کړي او ویل چې دا وخت په افغانستان کې د زورواکۍ وروستو عام ولس د یو شمېر مرستو ته ضرورت لري او خلک د لوږې د لاسه یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هغه د نړیوالو ملکونو نه غوښتنه وکړه چې باید دغلته د عام ولس سره مرستې وکړي شي. دا مطالبه کوو چې زموږ افغان ورونو ته دی، افغان ولس ته دی، هغوی سره انساني هغې باندې مدد وکړی شي. خیاط محمد خان د کال 1975 د فروری په 8 نیټه د پیښور پوهنتون کې د یو خطاب په مخال په بمي برید کې وژل شوی و چې د هغې په تور کې د هغې وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت په نېشنل عوامي پارټۍ بندیز ولګولو او وروسته ولي خان او د هغه زوی اسفندیار ولي خان گرفتار کړی و، خو ولې بیا عدالت هغوی بری کړل. خو سوال دا دی چې خیاط محمد خان شیرپو چا وژلی و؟ د کیمرامین عدنان عمرزی سره علف خان شیرپو، خیبر نیوز، تنگی 400.